بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، که څه هم پوښتنه د شرم او د حیا خلاف ده، خو په دین کې شرم او حیا کول نه دي پکار. مسله ډیره اهمه او ډیره لازمي مسله ده، تاسو یې واورئ. مسله داسې ده، وایي که چیرې یو سړی د خپل کور والا سره بازۍ کوي یا لاس وهنه کوي، نو د بازۍ په دوران کې یا د لاس وهنې په دوران کې د انسان یعنی د نارینه تر ذکر چې کمې اوبه راځي، کم رطوبت او کم لوندوالی چې راځي، چې هغه ته مزي وایي، نو آیا دا مزي پاکه ده او که ناپاکه ده؟ که چیرې دغه مزي دغه اوبه کپړو ته ولګېږي، هغه اوبه چې هغه د بازۍ په دوران کې د انسان تر مخصوص اندام راځي، که چیرې دا کپړو ته ولګېږي، نو په دې سره کپړې ناپاکه کېږي او که نه ناپاکه کېږي، او په دې سره غسل واجبېږي او که پر انسان باندې اودس واجبېږي. یعنی په دې سره د انسان اودس ماتېږي که غسل ماتېږي. د دې مسلې وضاحت پکار دی. ګورې، د دې مسلې وضاحت دغه دی. اوله خبره خو دا ده چې مزي وایي وچېشته. مزي داسې ګاړه سپینې اوبه راځي، د اوبو په شان باندې وي. هغه د انسان د خاص کر د نارینه، د زنانې تر اندام هم راځي، خو د نارینه تر اندام هم راځي. دا هغه وخت راځي چې کله انسان د کور والا سره بازۍ کوي یا لاس وهنه کوي، نو په دا وخت کې د انسان تر مخصوص اندام، یعنی د انسان تر ذکر دغه اوبه راځي. یعنی د انسان په اختیار کې نه وي، د انسان په کنټرول کې نه وي، لږ لږ راځي. نو داسې سپینې ګاړه رقم وي، نو دې ته مزي ویل کېږي. او دا اکثره د شهوت په وخت راځي، یعنی چې انسان په غلبه شهوت کې وي، بغیر شهوت دا اوبه نه راځي. د دې اوبو حکم دا دی چې دا مطلقاً ناپاکي او نجسې دي. که چیرې دا اوبه د انسان و کپړو ته ولګېدې یا د انسان و بدن ته ولګېدې، نو دا کپړه یې هم مرداره ده او دا بدن یې هم مردار دی. د کپړو پرېولل هم لازمي دي او د بدن پرېولل هم لازمي دي. او دویمه خبره چې په دې سره پر انسان باندې غسل نه واجبېږي. غسل په هغه صورت کې پر انسان واجبېږي چې تر انسان انزال وسي، یعنی منی خارجه سي. د مزي په خروج سره پر انسان باندې غسل نه واجبېږي، بلکې د انسان اودس ماتېږي، د نارینه اودس ماتېږي، دی به د اودس اعاده کوي. او دغه حکم د زنانې هم دی. که چیرې د زنانې تر رحم تر مخصوص اندام دغه مزي راسي، دغه رطوبت راسي، دغه لوندوالی راسي، د جما سره تر مخه، د کوروالي سره تر مخه، نو د هغه زنانې اودس ماتېږي او هغه اوبه هم ناپاکې دي. پر دې باندې موږ دا مسله مخکې بیان کړې ده. لیکن غسل کول نه دی ضروري دی څخه، صرف اودس کول دا لازمي او ضروري دی. ګوره، صحیح بخاري کې حدیث دی، جلد نمبر 1 صفحه نمبر 140، کتاب الغسل کې دا حدیث دی. حدیث چا نقل کړی دی؟ حضرت علي رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی، چې ډېر لوی صحابي دی، د نبی علیه السلام زوم دی. د نبی علیه السلام لور حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح ورکړی و. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وی كنت رجلا مزاعا، وی زه یو داسې سړی ولم، طاقتوره سړی ولو، وی زما مزي به ډېره راتله، دغه اوبه به ډېرې راتلې. فامرت رجلا ان يسأل النبي صلی الله علیه وسلم، وی ما یو صحابي ته حکم ورکړي چې ورسه د نبی علیه السلام څخه پوښتنه وکړه. د خپله د نبی علیه السلام څخه پوښتنه نه ده کړې، ځکه چې د نبی علیه السلام لور د ده په نکاح کې وه، نو دی د نبی علیه السلام څخه شرمېدی. مخته خپله فرمایي لمکان ابنته، وی د نبی علیه السلام د لور د وجې ما پوښتنه نه سوه کولی. فسأل، هغه صحابي ولاړی، د نبی علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړه. فقال، نو نبی علیه السلام ورته ویل توضأ، یعنی ته اودس کوه. چې کله دې مزي راوځي، ستا اودس ماتېږي، نو ته اودس کوه، وغسل ذکرک، او خپل ذکر خپل مخصوص اندام پرېوله. د دې حدیث څخه دا معلومیږي چې د شریعت او د دین په مسلو کې شرم او حیا کول نه دي پکار، بلکې مسله پوښتل پکار دي. لکه څنګه چې حضرت علي رضی الله عنه د دې مسلې په باره کې معلومات وکړي. بدایع الصنائع جلد نمبر 1 صفحه نمبر 192 کتاب الطهارت کې لیکلي دي، وكل ما يخرج من بدن الانسان مما يجب بخروجه الوضوء او الغسل فهو نجس من البول والغائط والودي والمذي والمني. وی هر هغه شی چې د هغه د انسان د بدن څخه راووځي
او د هغه په خروج سره پر راوتلو سره پر انسان باندې غسل یا اودس واجبېږي نو هغه شی نجس دی. لکه بولي، په بولو سره د انسان اودس ماتېږي نو بولي ناپاکې دي. په غټو بولو سره د انسان اودس ماتېږي نو هغه ناپاکې دي. یا د هغه رقم په هوا سره د انسان اودس ماتېږي نو هغه ناپاکې دي. د هغه رقم مني، مزي او ودي هم دا حکم دی. د مني په خروج سره د انسان غسل ماتېږي، غسل پر واجبېږي نو هغه مني ناپاکه ده. ودي د دې په خروج سره هم پر انسان باندې غسل اودس واجبېږي، غسل نه واجبېږي نو ودي هم ناپاکه ده. د هغه رقم مزي هم ده. د مزي په خروج سره د انسان اودس ماتېږي، پر انسان باندې اودس واجب دی نو مزي هم ناپاکه ده. نو که چیرې دا کپړو ته ولګېږي نو دا کپړې پرېولل دا لازمي او واجب دی. د دې معافي نشته په شریعت کې.